مونځ خو د ماسخوتن مونځ ټایم هغه وخت داخلېږي چې کله شفق غایب شي. اوس حالاتو ته کدی شي چې کله اجتماع کېږي د فرض مونځ دپاره، نو دا ښکاره چې د خلکو د حالاتو هم خیال ساتلی شي. د یو داسې ټایم بعد هغې تعین کېږي چې هغې ته د ټولو خلکو راتلل ممکن وي. دا انتظامي امر دی ته وایي. انتظامي امورو کې انسانان خپل رای، خپل مصلحتونه دا ور داخلولی شي. یعنې یو څیز مقصودي عبادت دی او یو داسې عبادت دی چې هغې ته مونږ انتظامي امر وایو. نو شفق غایبېدو سره د ماسخوتن مونځ خو کېږي بېشک، لیکن آیا دا ضروري ده چې څنګه د شفق غایب شي نو ټول خلک د یوزګار یو جماعت ته راشي؟ دا بالکل هغه شان خبره ده څنګه چې موږ د ماښام په باره کې ویلو چې نور ډوبېدو سره د ماښام ټایم داخل شوی دی. خو دا خو ضروري نه ده چې هر مونځګزار دی د بانک سره سره د هغه اودس وي. په دې وجه 2-3 منټه کې انتظار وشي دې لپاره چې خلک راجمع شي او مونځ وشي. خو د ماسخوتن خبره هم دغه شانتې ده، چونکې دی کې د انسانانو ته یو راحت ملاویږي چې ډېر لیټ مو نه کړی شي، ځکه چې ډېر لیټ د ماسخوتن مونځ ته ډېر لیټ کې د کم خلک چې هغه کسبګر دی، هغې محنتونه کوي، د هغې تلواري دی خبرې ته چې موږ د خپل ارامګاه ته زر لړ شو سم دلو زر. د دې وجه نه هغه مستحب ټایم هم که دی کې پاتې شي نو څه نقصان نشته به دی. دا یو ذهني اعتدال پیدا کول پکار دي چې انسان ذهني طور معتدلي په خبره پوهېږي. د ماسخوتن ټایم کله داخلېږي چې کله شفق غایب شي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به داسې نه و. دې کې به دا و چې خلقو به کوشش دا کو چې په ټایم باندې جماعت ته جمع شي. که بالفرض ډېر مونځګزار حاضر شوي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو، او که ډېر مونځګزار به نه و، کم مونځګزار به راغلي وو، نو بیا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونځ وروستو کوو. دې ته انتظامي امر په دې وایي. ما د هغې مثال تېر درس کې هم تاسو درکړو چې بالفرض مونږ 5 بجې ټایم مقرر کړو چې په دې ټایم به مونږ د مازدیګر مونځ کوو بالفرض. دا خو انتظامي امر دی. که سړی جماعت ته راشي امام وګوري چې زما مقتدیان ټول راغلي دي، نو بیا دې ته ضرورت نشته چې مونږ ټایم 5 بجې مقرر کړی. دا خو انتظامي کار دی، دا خو اینی ټایم وړاندې وروستو کېدی شي. او که بالفرض 5 بجې خلک نه دی حاضر او امام لږ انتظار وکړي چې 15 منټه انتظار وکړو، نو بیا به خبره صحیح. خو زمونږ ائمه الله دې معافي وکړي چې غریب سړی د اودس ځای کې ناست وي، اودس کوي، نه ته څوک انتظار نه کوي. خو کله چې مالدار سړی اودس کوي نو که هغه ټایم اورېدلي هم نه انتظار به کوي. دا یو بدسلوکي ده، دا کوي خلک. خو بهرکیف د نفس د مسلې حیثیت دغه دی. دغه حال د جنازې هم دی چې جنازه هم که مونږ د خپل ټایم نه یو 2 منټه یا 3 منټه وروسته وکړه نو دې کې شرعاً څه نقصان نشته دی. دا کم خلک چې جنازې راځي دي له هم پکار دی چې دي ځان په مسله پوهېږي چې امام یو 2 منټه لیټ شي نه زینب آواز راځي چې ټایم شوی دی. د ټایم شوی دی حق دا د مړي وارث ته دی، دا ما او تا ته نه دی. ځان په دې خبره پوهېول پکار دی. جنازه به هله هغې کېږي چې د مړي وارث آواز وکړي چې الله وبخئ، نیت کوئ ټایم شوی. د بل چا ته په پردی جنازه کې د تورې والو حاجت نشته دی. بعضې عالمان هم په دې نه پوهېږي، هغوی دا ټایم همسې مقرر کړی دی. ته خو عالم نه، دا خو انتظامي امر دی. انتظامي امر کې ته وړاندې والی یا وروستو والی کولی شي. په دې کې پوه شوې نو ډېرو مسایلو باندې به پوه شوې.
ماشومان جماعت کې صف کې داخلول پکار دي که نه داخلول پکار؟ دا شرعي امر دی که انتظامي امر دی؟ دا انتظامي امر دی. ډېر داسې اشیاء دي په جماعت کې بانګ ویل دا انتظامي امر دی. که سړی سپیکر باندې اذان وکړي نو کراهت به نه خو که سپیکر نه وي او دی کمره کې دننه بانګ وایي نو کراهت به څه کوي چې اواز بار نه وځي. و انتظامی امور او براہ راست شرعي امور دا جدا کول پکار دي. او دا هغې کېدی شي چې سړی د هغه مطالعه وسي لکه د ابن رشد کتابونه چا کتلي، د امام شاطبي موافقات چا کتلي، اعتصام یې چا کتلي، په دې خبره پوهېږي. خو چې کله مونږ د احنافو نه علاوه د نورو کتابونه شجره ممنوعه ګرځولي که نه بیا علم نه راځي. د امام غزالی رحمه الله کتاب د احیاء علوم الدین خلک یې تعریف ډېر کوي خو هلک مسایلو کې هم بیا وګورئ که نه شافعي دی که حنفي دی او شافعي دی. ګڼو ځایونو کې هغه فقه شافعي باندې فیصله کړې ده. دا زمونږ چې کم پرورش کېږي یا کم لار مونږ ته ښودلی کېږي دا غلطه ده. دلیل پسې دی همیش دپاره. یو سړی دلیل نه پېژني هغه د خپل عالم اتباع وکړي. علما والا دلیل پسې تلل پکار دي. هغه امي دی او عالم هم امي دی. د بار کیف دا یو انتظامي امر دی. د مونځ ټایم د هغې تعین د خبرې دا مطلب نه دی چې موږ د خامخا د مونځ د ټایم مخالفت کوو. نه دا کم سختی چې کوي خلک دا درست نه ده. باب وقت العشاء ماسخوتن ټایم اذا اجتمع الناس او تأخروا. چې کله خلک جمع شي نو مخکې کوه او که خلک نه وي جمع نو وروسته وکړه. څومره ساده وقت اور ساده دین ہو. اس بار ہے کہ بال کی کال اتارتے ہیں ہر سڑے خپل خپل عقل پکې داخلي. مسلم بن ابراهیم مونږ ته حدیث بیان کړی دی هغه ته شعبه بن حجاج ویلو هغه نقل کو د سعد بن ابراهیم نه هغه نقل کی د محمد بن عمر نه. دا محمد بن عمر دا اصل کې د حسن بن علی دی. محمد بن عمر دا حسن بن علی دی. قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. موږ د سیدنا جابر بن عبدالله دواړه صحابه دي رضی الله عنهما نه تپوس کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه په باره کې چې هغه مونځونه په کومو ټایمونو کې کول. فقال کان یصلی الظهر بالحاجره. نو یې فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین مونځ زوال پسې متصل کو. حاجره دا مطلب نه دی چې ګندې د زوال نه مخکې کړی ده. حاجره غرمې ته وایي بېشک، لیکن دلته مراد څه شی دی؟ زوال پسې متصل. ته به وایې چې غرمه ده. د غرمې مونځ نه وي، مونځ د ماسپښین وي. لیکن دا بالحاجره مقصد دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اول وخت کې به مونځ کوو. دا بالکل واضح الفاظ دي. پکار دا دی چې خلق خپل آراد دې مطابق دا مخکې نه یو ذهن یې جوړ کړی دی نه حدیث پای پسې تاویل راته وایي. بنیادی غلطي دغه ده چې سړی د یو خاص مذهب دپاره بیا تاییدات ګوري. که مونږه مذاهب خپل آرا خپل مسالک دا د حدیث مطابق کو هر څه به سم شي، اختلاف به ختم شي. دغه بنو امیو کې بعضې خلقو لکه حجاج بن یوسف ذکر مخکې راغلی دی د نورو بعضې خلقو چې یې به مونځونه عدل بدل کول. ورنه خلفای راشدین زمانه کې ټول مونځونه په اول وخت کې وو. نو دې مطلب دا نه چې وروسته مونځ نه کېږي. خلک د خبرې مطلب جدا واخلي. هر ځای کې په افضلیت او په ثواب جنګ کېږي. هر ځای کې جګړه پسې شي دا په افضلیت. یو عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر کړی دی نه به افضلي، او که نه یو عمل یې په ټول عمر کې یو ځل دوه ځله کړی به افضلي. نو کامن سنس نه که سړی کار واخلي نو بهتر دا ده چې سړی د هر مونځ په خپل اول وخت کې کوي.
البته د دویم ټایم تعین سیدنا جبرائیل رسول الله وسلم ته کړو دا یې جواز وایي دا نه وایي څوک چې مونځ نه کېږي پښتانه وایي پیته کې جو څومره تبې کوي دومره خوږېږي اعمال ټول د الله د رضا لپاره چې وکړی شي نو پوهې کې الله اجر ورکوي قبلیږي هم لیکن زیات د قبلولو مستحق هغه دی چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په چنیده وخت کې وکړی شي دې کې چاته نی چا دکاول نه دی نه د چا د مذهب تایید دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع والعصر والشمس حیة او د مازیګر مونځ به کو په داسې حال کې چې نور بس سوځول کول نن سبا بعض علاقو کې چې مونځ شي تبار روز ته نور سوځي بیا وګورو یعنی بالکل آخري وخت کې گئی نو که سړی یو ځلو کې دوه ځلو کې درې ځلو کې خو ټیک ده خو چې هغه شروع شوی د دې نه یو مریم په دې باندې نو دې بل سنت باندې به څوک عمل کوي د مازدیګر مونځ به په داسې حال کې کو چې نور به ژوندی و ژوندی څه ته وایي چې انسان ورته نه کتی شي او هغه تپش کوي سوځول کوي والمغرب اذا وجبت او د ماښام مونځ به هغه وخت کې کو چې کله به نور ډوب شو بس دغه صحیح ټایم کې کوي نور سره ګپ لګولی د ماښام هغه صحیح ټایم کې کوي دغه ټایم خو هم لږ نه وي دا خو کم سے کم 2 غنټې ټایم دی کم سے کم ته لګوالي وجه نه ده په دې کې دا بس یو شی جوړ شوی د خلکو بس عادت یې اخیسته ده او دا کېږي دا نه چې نه کېږي خلک سمیږي په دې باندې خو علماو له پکار دې طرف ته متوجه شي نرمۍ سره کار شروع کړي چې سنت اتباع وکړي شي والعشاء اذا کثر الناس عجلا واذا قلوا اخر ماسوتن ټایم خو معلوم دی لیکن ټایم خدا ډېر دی که نه یعنی سبا خطو پورې شپه ده وخت خو ډېر دی ټایم ډېر زیات دی د شپې وخت ډېر دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه عادت او چې ماسوتن مونځ به کو اذا کثر الناس چې کله به خلک ډېر شي عجلا بیا به تلوار کړو خلک پوره دی اکثر ملګري حاضر دي بس ټیک ده واذا قلوا اخرا او چې کله به خلک کمو ډېر مونځګزار بنو دا خو نن نه کېږي ځکه نن خو مونځګزار څه خو معلوم نه وي او که معلوم وي د هغې هم پته نه لګېږي چې بیمار دی ته وي نیولی دی ټوخېږي مونځ راځي که نه راځي پخواني مسلمانان تکړه مونځ کولو کې اوسنی خلک په مونځ کې غل دی نه کوي یا کوي نه یا بانې لټوي یا په خپل سمي کوي خپل سمې دی ته وایي چې تاسو مازدیګر وګورئ یا ماسوتن وګورئ ماښام وګورئ امام چې سلام وګرځي نو 5 شپږ کسان سلام وګرځئ او شاید 2 صفه به ولاړي دا څنګه مسلمانان دي چې مونځ کوي نه په ټایم ځای که نه دا بار بار توجه ورکول پکار دي تر دې پورې چې د خلکو عادت بدل شي عادت بدلول بېشک ټایم اخلي خدا دې چې دا خبره کول پکار دي ګوره استاد چې کوم استاد هغه چاته وایي چې هغه روان ویجاړ شی سم کړي استادان نه وته دی که نه استادان معنی برابرول سمول او چې کله استاد نه پکار دی چې هغه د بیکاره نه بیکاره سړی راه راست باندې راولي زموږ جماعتونو کې الله دې معافي وکړي داسې استادان دي چې هغه نیکانه متري چې بیا جماعت ته نه راځي که څوک پابندۍ سره راځي او غلطي کوي نو په ځای دی چې د هغه اصلاح وشي نو هغه داسې خبرې وکړي هغه ته چې د هغه بیا توبه وي جومات نه دا طریقه نه ده طریقه دا چې همدغه مسلمانان کم چې راندي باندله دیتا وقتاً فوقتاً ترغیبات ورکول پکار دي کله ورته سخت یو څو خبرې هم کول پکار دي د اخلاقو دی رکھي د هغې فایده به دا وي چې دین ورورو دا سستی وځي انشاءالله کله چې به خلک ډېر شو نو عجلا تلوار به وکړه واذا قلوا اخره او چې کله به خلک کمو مونځګزار به کمو اخره مونځ به یې رستو کو ته په دې عمل وکړه ته بیا پته ولګي چېرې پلانې نه راغلی یو 100 منټه به انتظار وکړو هر سړی به دا ټایم داسې مقرر کړی
دا مونږ چې وایو حدیث ووایه دی کې فایده دا وي چې مونږ ته د دین اصل روح معلوم شي چې زمونږ د دین اصل روح سره والصبح بغلس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با د سحر مونځ کو په تیاره کې دا تفصیل مخکې شوی دی چایا شروع کو به په تیاره کې بیا به ختموم په تیاره کې او کنه شروع کو به په تیاره کې تر دې چې رڼا ته ورسېد او کنه داسې و چې رڼا کې به شروع کو رڼا کې به ختم ته درېم آپشن باندې موږ د دلیل نه معلوم دا که دوا سيزونه دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله کله د سحر مونځ شروع کړم تیار کړي او ختم کړم تیار کړي موږ داخله کې روزه کې باغې عمل کوي چې بانګ ویل شي نو 15 منټ کې په ساتي بس 10 منټ کې مونځ کیږي بیا تیار کېږي ولې خلق دستیاب ده بیا عام حالاتو کې د سحر مونځ شروع کوي رڼا کې دا غلط خبره نه وته شروع غلس کې کا نو دومره اوږد کړه سحر مونځ چې دا رڼا ته ورسي نو په دواړو حدیثو به عمل راشي نو بار کې دا محنت طلب څه ده دا چې څوک امام نه کنا د دې اندازه هغه نشي لګولی په دې نشي لګولی چې د امام څه مجبورۍ هغه قوم ځان سره ساتي خلک به هم رضا ساتي دا هغه څه مصلحتونه دي که دې کې هغه چې خیال نه ساتي نو شاید چې سبا هغه امامتی کې نه ته د اکثرو جرایمو د امامانو ذمہ دار د امیانی د دې ذهن کې یو شیطان نه وتی مثلا یو سړی دی هغه یو مسله غلطه کړې ولا تحقیق شریعت دته د واپس کېدو اجازت ورکوي که نه ورکوي یو سړی دی غلطۍ سره یو خبره وکړله عالم سړی دی لیکن غلطي دی وشو اوس که دا غریب واپس کېږي نو خلک ورته څه وایي دې ته اوس ړوند ده دې تر اوسه نه پوهېدو د الله بندګانو د چا چې بنده دی نو هغه یې معاف کوي ته ولې نه معاف کوې پرېږده چې رجوع کړي د خپلې خبر نه ډېر داسې غلط مسایلي چې علما د هغې نه واپس کېدل غواړي لیکن د بېعزتۍ د وجې بیچارهګان هغه نشي پرېښودی نو په دې کې اصل یو غلطي د دې خلقو ده زموږ د عوامو چې دی امام د نبي غوندې معصوم ګڼي چې د نه منه څه غلطي کېږي او نه یې به دا وایي چې زه پوه نه شم په دې خبره نو بار کې د سبا مونځ چې کله تاسو امامان شئ اختیار ملاس کې راغی نو په دمه دمه دا وختي کا وختي ټایم ته بس خدا ټایم اخلي دا د لومبنۍ ورځې نه کېږي خلک د هغې سړي خبره مني چې هغه هغوی ازمایلي او د خلکو په زړه کې د هغه مینه یي محبت یي یا هغه د خپل حکم نفاذ کولی شي دې ته شاه ولی الله عصبیت وایي دا هغه عصبیت نه دی کوم چې ګناه دی لکه د انسانانو نفوسو کې دا خبره نه وتې ده یو سړی وایي لکه زما د کور یو ماشوم دی بالفرض و د خلکو خیال به دی چې دا علامه دی په د نورو خلکو مقابله کې خلک غلط ترجیح ورکوي دا ولې ورکوي دا فطري مسله د عصبیت توجه ورکوي چې چونکې د فلاني زوی دی نو شاید چې د دین د هغه نه زده کړي اگر کا پټې کې نه پوهېږي دا هغه څېړلې ده د بادشاهۍ په ذیل کې چې کوم سړی بادشاه نو خلک د هغه زوی له اهمیت ورکوي دا د انسان فطري عصبیت دی دا کوم خاندانونه چې د پخوا نه دا شان باعزته روان دي دا ولې باعزته دی پرېږده ډېر بېعزته خلک هم لیکن خلک د هغې د تقدس د وجې د عصبیت د وجې د هغې د آبا و اجداد د وجې د هغې خیال ساتي د شاه ولی الله رحم الله چې کوم سیاسي پورشن دی هغه د سلطنت او د بادشاهۍ بنیاد چې څه ایښی دی خلقو د هغوی د عصبیت باندې دی نو که د چا ته عصبیت نه حاصل نو پکار دا چې هغه د احتیاط نه کار اخلي چا چې عصبیت حاصل دی خلق د هغه تایید کوي نو پکار دا چې هغه د خپلې مرتبې نه فایده واخلي او صحیح سنت جاری کړي
که ته وایې چې دا جاري کوم او ورځې یې 2 شوي دي نو چې کوم خیر تا رسو قوم ته نو د هغې نه د قوم محرومه کړه. یعنې د سنت اتباع دا مطلب نه دی چې خلق تا د هغې مرتبې نه لرېږي یو به کار خراب شي. داسې قسمه خلک اکثر عجیب و غریب کارونه کوي. پخوا به د رستم کې مونځ کېده خلک نوی نوی احادیث نو څه خلکو نه هغوی به خاکسار حاجي الله وبخي د هغه جومات کې به د مدرسې په تراو پسې تراوې کولې. مدرسه او حاجي صاحب جومات څومره لره ما نه ملګرو تپوس وکړ نو ما یې ښه ده چې ټي وي دې مخې ته ږدي حرم پسې دې کوي چې کار یې سمې. دا خلک د احادیثو نه بیا دا مطلب اخلي. زما خبره به ډېره بده لګېدله. شیخ محترم چې راغی نو هغه ورته چې ټیک ویلي دي که نه ټي وي پسې ودرېږه چې حرم پسې ولاړې داسې کوي دا خلک بس څه نوې مسله به جوړه کړي څه نوې مسله جوړه د سنت په اجرا کې د ډېر هوښیارتوب ضرورت دی. ځکه په دې کې د خلکو 80 او یا 80 شپږ شلي کاله وشو چې دا روان دي. د دې د خلکو د زړه نه چې هغه زوړ شی ته لرکې او نوې ورته ښی او په هغې یې کلکې دا اسان کار نه دی. د ستاسو واسطه نه راغلی چې هغه مثلا ستاسو واسطه راشي او جامې د لږ وي که نه بیا به تا ته پته لګي څومره مشکل کار دی. د سنت اجرا حدیث خو اگر یې ضعیف دی چې چا یو سنت ژوندی که چې امید اتباع دي چې زما نه وروسته هغه مړ شوي نو فلهو اجر 100 شهیدن د دپاره د 100 شهیدانو اجر دی. څه مطلب دی 100 ځله به مرې نو هله به د سنت اجرا کېږي. د حدیث ضعیف دی اسناد لحاظ سره خو چې د یو سنت په جاري کولو وایي د 100 شهیدانو اجر وکړي څه مطلب شو آسان کار دی ګران کار دی ډېر مشکل کار دی. یہ تو وسینہ کلاو ساتھ ہے تدریج نہ بکار اخلی پدما دما بکے طریقہ وام بدلے کہتا حدیث و طریقہ دارا چیدی ہمیش دا پارا قرآن میں اگنور کی آئمہ میں اگنور کی بس حدیث بہو ہوئی نہ داغے ناسخ منسوخ بانے پوئی پیس نہ پوئی حدیث بہو ہوئی دا آئمہ پکاڑو ذکر نہیں اصول لائی چا عالم لپکار دائی چا دخل کو پا نفسیات پوئی دلته یو ځای نږدې دی یو اهل حدیث مور مړه شوی و نو هغوی په جومات کې لمونځ کوه جنازې دلته هم ما ته ویلو اعلان یې چې وکړو نو هغه زنانه د ګړی نه واده شوې وه ګړی والا خو په جومات کې جنازه حرام ګڼي که دا خلک ټول ودرېدل جومات ته څوک لا نه نو ما لازمي ته وویل چې د الله بنده ته پوهه سړی ستاسو دې کلي کې جنازهګاه هم شته دی نو زه خو دا نه یم چې جومات کې لمونځ نه کېږي جنازې لمونځ هم کېږي خو چې کله اختلاف په دې ختمېدی شي چې بھائی مونږ دی دا جنازه په جنازهګاه کې وکړو نو تا ته څه تکلیف دی په دې کې که جنازهګاه نه وی بیا د ټیک وه باد و باران وی نو هم ټیک وه جنازهګاه هم شته دی د هغې خپل وروڼه بایګان د جنازې نه پاتې کېږي نو دا دانشمندي ده نو په دې خو په سر تار نه لري ما دې ته تیم مه کوه نه باید څه ویل غواړم ته څه وایې زه خو دا یم چې د اجتماعیت یو صورت جوړ کړی دا جنازه اوس یې جنازهګاه ته نو د هغې وروڼه بایګان به هم راشي تاسو به هم وکړئ دې کې څه دي خیر جنازه مونږ وکړه په مشکله یو صف به بیا چې کله تقریر شروع شه نو ما ته یې چې تقریر به ته کوې ما ته ټیک ما تقریر وکړو بیا هلته خو اجتماعي دعا شته دی که نه نو ما هلته وښودل چې سنت داري چې سړی دلته کې دعا په ولاړې وکړي بیا ما د عالمګیري حواله ورکړه والمعهود من السنة ليست الا زیارتها والدعاء عندها قائمه فتح عالمګیري نوم خلکو ورې ټول پاسې ودرېدل سړی ما ته ادارې څه چلو کو نو ما یې زموږ حکمت وایو یعنې زموږ خلک هر حدیث او هر سنت د فقه چشمه کې ګوري دا کمې دی په دې علاقه کې و د فقهاو داسې اقوال شته چې په هغې تاسو هر سنت انشاءالله جاري کولی شي فقهای احناف وایي هغه
دا کم عقل توب دی چې تاسو د فقه حواله نه ورکوئ او نیغ په نیغه حدیث بیان کړي نو د حدیث خلاف ولته خلک لګیا شي. دا د کفر د اسلام خبره ته خلک جوړه کړي. دا نه ده. الناس اعداء لما جهلوا. خلک چې د کوم څیز نه واقف نه وي هغې سره دښمني کوي. نو هوښیار سړی هغه چې هغه د سنت اجرا کوي د خلکو نفسیاتو نه کار واخلي په هغې ځان پوهېږي او هغه شان کار کوي. مقصد د کار نه دی که نه ستا نوم د ښودلو نه دی. نو بهرکیف دا څیزونه چې جاري کوئ د هغې دپاره مثلا د غلط خبره کوئ تاسو و د امام شرح معانی الاثار او په کې هغه واضح لیکلی دي چې د قاضي ابو یوسف د امام محمد او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې د سحر لمونځ دی په تیارې کې شروع کړی شي رڼا ته د هغه ورسولی شي. د اسفرو بالفجر دغه مطلب دی چې د سحر لمونځ په تیارې کې شروع کړي او رڼا ته ورسوي. امام طحاوي ته خلک څه وایي؟ وکیل احناف. د شافعي مسلک پرېښی دی. پخوانی شافعي و حنفي شوی دی. اوس به څوک اختلاف نه کوي چې عالم یې اختلاف نه کوي. دا کوم چې کوي اختلاف دا عالمان نه بیچارهګان دي. دغه کنز خلاصه ملاصه ویلي اوس اصل کتابونه نه واقف. امام طحاوي هغه سړی دی چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب په تایید کې دغه کتاب لیکلی دی شرح معانی الاثار او کوشش یې دا کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهادي آرا ولا دلایل وګوري. دا د فرسٹ کلاس کتاب دی. فرسٹ کلاس دا کتاب خلق نه پیژني. چا سره شته نه بدي سره خلاصه وي مونیا وي کنز وي نور خبره ختمه. بابو فضل العشاء د ماسخوتن فضیلت. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په سکار کې مشغول و. هغه مشغول و په دې وجه جماعت کې ملګرو د هغه نه لمونځ نه کوه. خدا عمر کې یو ځل شوي دي او دومره پورې مشغول و چې دلته حدیث کې ورادي حتی ابحار اللیل 567 حدیث کې ورادي چې شپه نیمې ته ورسېده لیکن ملګرو بیا هم په جماعت کې انتظار کوه. سیدنا عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې ماشومان او ښځې خودي شوې او دا صحابه کرام د بار نه راغلي دي ستړي دیم د شپې تر نیمې پورې ایثار وکړو. دلته خلک څه وایي یا سه مستحب دا چې د شپې تر نیمې پورې لمونځ وشي. وایي دا عمر کې مړه یو ځل شوی دی د ځانه فقاهت جوړه کړه. عمر کې یو ځل دی. دویم حدیث کې ورسره شته دی چې ولهو بعض الشغل فی بعض امره. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې کارونو کې مشغول و د شپې نیمې پورې مستحب نه دی. بس شفق غایبېدو سره د ماسخوتن لمونځ کېږي. د خلکو سهولت ته وګوره چې شفق غایب شي نو 10 منټه پس لمونځ کوې که 12 منټه پس کوې که نیمه ګنټه پس کوې. ټول خلک زما او ستا غوندې اوزګار نه چې د ورځې وده وي. لیکن داسې خلک هم چې د شپې کارونه کوي. دروازې هم ډېر خلک داسې چې هغه ډېر زیات مصروف ستړي. نو ولې یو سړی خامخا عوام د هغې اجتماعیت ته نقصان ورکوي او د ماسخوتن لمونځ کموي؟ دا نه دي په کار. بعضې ځای نه وي داسې هلته چې لاړ شي نو د ماسخوتن لمونځ به عجیبه عجیبه ټایم کوي. الله دې یو قوم له علم ورکړي، الله دې له پوهه ورکړي چې د ماسخوتن لمونځ کې ډېر لیټ والی کوي. او موږ ویلی دي زیات نه زیات 1.5 غنټه ټایم پکار دی د ماښام د اذان او د ماسخوتن د اذان په منځ کې لمونځ کې نه. یعنې ماښام اذان بالفرض 5 بجې کېږي نو دا هغه ټایم نه چې ته واخلې نو 1.5 غنټه به څه وشي 6.5 بجې. په دقه لنډه خبره ده. دا نقشې زمونږ دې کې زیاته یې کړی دی. دلته ما د څه علماو خبره کړه ما تاسو څنګه علما دا خامیان دي ټول. دا کوم خلک چې نقشې لیکي دي سره خو دومره پوهه نشته. حدیث ورته ولې نه ښایي. دا په هر جماعت کې دغه ګروپ څخه خلک دي هغې امام غریب پیزواني کړي چې هغې خلاف نشي کولی. څه کوئ تاسو؟ امام چې کوم دی هغه امام دی. دا نائب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نائب دی
او د حکومت وقت هم دی نائب دی. خو دا برای نام دی که دا برای نام نه وی دی امیر سره لګولی دی یا امام د څه نه اخیستی چې د امیر یې ټتو کې بیا مسله دغه جوړه شوې ده چې امامان غریبانان محتاج دي خلقو ته. نو چې حاجي صاحب څه وایي او خان کاکا څه وایي او پلانکې صاحب څه وایي او حاجي صاحب څه وایي نه بس خلک به هغه مني. دا ډېره لویه کمزرفي ده، ډېره بدتمیزي ده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبر اعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة دا ګوره یو شپه شوې ده ها 2 نمبر ماستر نه دی شوی. اعتم عتمه کې منځو کو تیار کې منځو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه بالعشاء د ماسختن په منځ کې وذلك قبل ان يفشو الاسلام او دا کله دا د اسلام د خورېدو نه مخکې اسلام لا مدینه منوره کې نه و خور شوی دا هغې زمانې خبره ده. تیاره دې ته مستحب ویل د ځان داسې یو شی دی چې جي مستحب دا دي. کوم ځای مستحب دی؟ مستحب تعریف هم عجیبه دی. خلاصه کېدانی کې معنی لیکلې ده چې والمستحب ما احبه السلف مستحب هغې چې هغه سلف خوښ کړي. نو سلف چا ته وایي؟ څوک چې موږ نه مخکې تېر شوي بس مشران چې څه خوښ کړي بس هغه ټیک دا خلاصه کېدانی عبارت ده. افسوس دا په خلاصه هم نه پوهېږي. د خلاصې شرح کړې ده میر والا خلاصه چېرته پیدا کړې میر. نو په هغې لیکلي دي چې سلف څوک دي د امام ابو حنیفه نه والې تر امام ظفر پورې احنافو بني سلف داري. سلف بنیادی طور هغې خلقو ته وایي کوم چې موږ نه مخکې تېر شوي. د شریعت په اصطلاح کې سلف صحابه کرامو ته وایي. د شریعت اصطلاح کې سلف معنی صحابه کرام. نو که د خلاصه کېدانی د عبارت دغه مطلب واغستی شي دا ډېر بهتري چې والمستحب ما حبه السلف هغه څیز چې صحابه کرامو پسندیده ګڼلي نو هغې ته به څه وایي؟ هغې ته مستحب وایي. خدا تعریف هم مناسب نه دی. مستحب هغه عمل ته وایي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى. ښه تعریف دا دی. یو داسې کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړي او کله پریښي هغې ته مستحب وایي. نو قیدانی والا هغه تعریف له لږ وسعت ورکړی دی، یعنی د صحابه کرامو نه ښکته راوسته دی. نو موږ به سلف دغې ته ووایو، نور خلک سلف ته څه ته وایي؟ هغې خپلو ائمو ته سلف نه وایي. دغه دا شرعي اصطلاح ده. شرعي اصطلاح کې ترمیم خوند نه کوي. زمونږ په نیز باندې مستحب هغې چې هغې باندې خلفای راشدین جمع شوي. یو داسې عمل خولی شي تو چې د خلفای راشدین په زمانه کې په هغې اجتماع وي، اجماع. هغه دی د تراویح جماعت کول. تراویح جماعت سره کول دا صحابه کرامو خوښ کړي دي. مقدار نه، مقدار کې جنګونه مه کوئ که مون ښه دی. د تراویح جماعت بدعت نه دی. ولې بدعت نه دی؟ سیدنا عمر چې په دې خلق جمع کو نو د هغه مخې ته څه بنیادو که نه و؟ بنیادو که نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 3 شپې کړي دي جماعت کې. ایک مقدار نه دی معلوم، دومره چې یو شپه باندې د شپې تر نیمې بیا تر درېمې آخرې کې ټوله شپه. دغه بنیادو. دویم بنیاد او چې هغه راووت جماعت ته نو خلقو جتی ولاړو، لیکن د هر چا مونځ ځان له ځان له هر چا تراویح کولې. ایکې بیا جهر هم کوو ځکه چې د شپې نفل دي، د شپې په نفلو کې جهري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کومې وجې خلق نه جمع کوو نو هغه دا و چې هسې نه من جانب الله دا فرض شي. لکه یو داسې عمل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې مداومت کوي نو کله کله وشي داسې
قوم ته به دا مشکل وي یا به جمع سره کولی شي یا به نشي کولی. دا نه چې یا به تراویح کولی شي یا به نشي کولی، دا نه خبره. د تراویح جماعت چې کوم دی دا سنت علی الکفایه دی. تراویح خو سنت مؤکد دی، تراویح کول سنت مؤکد دی، د دې جماعت سنت علی الکفایه دی. مثلا جماعت کې یو ډله شته د لسو کسانو شلو دیرشو څلوېښتو هغې جماعت کې مسجد کې تراویح کوي، ټیک ده کوي نه. نور خلک لاړه او کور کې کوي، نو کور کې دی کوي نو. او سیدنا عمر چې خلک په جمع کې نوې فرمایل هغه ټایم چې تاسو ردی نه ودی هغه دی نه زیات افضل دی. هغه په خپله سحر کې کولی، تهجد سره به کول. او دا داسې عمل دی چې دا سلف خوښ کړی دی، یعنې صحابه کرامو خوښ کړی دی. د تراویح جماعت ته بدعت ویل دا لاهور کې صالح حدیث تیری ورته بدعت وی. دی که همار قسمه خلق دی که عجیبه غلغه پاړه پکې جمع شوي، دا داسې خلق دی پکې لکه حکیم فیض عالم صدیقي، دا حدیث دی. او حدیث چې د څومره نقصان ورکړی دومره بل چا نه ورکړی. کتابونه وګورئ بیا نه، بالخصوص عمر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ باندې بنیادی کتاب دغه ځل لیکل. دا تش نوم پسې نه دي خلک، یا چې موږ تنقید کول هغه عام حدیثو نه کوو کوم چې ښه خلک دی. خدا ښیو تا دا چې په هر جماعت کې ښه خلک هم او خراب خلک هم. نوم خرڅوي بعضې خلک. مسلمانانو کې ښه او خراب شته که نشته؟ د هره فرقه کې هر مسلک کې ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته. تراویح جماعت سره کول دا بدعت نه دی. روافض دې ته بدعت وایي، او دغه لاهور کې بعض اهل حدیث دی هغې ورته بدعت وایي، هغې نه کوي. بیا دلیل دا پیش کوي چې سیدنا عمر په خپله فرمایلي و نعمت البدعة هذه. دې علاقو کې چې کوم خلک مبتدعین دي نو هغې هم وایي یو بدعت حسنه یو بدعت سیئه. صحابه هغې ته بدعت ویلی شي. او حدیث کرا دی چې زمان وروسته به تاسو څه شی نیسئ مضبوط، و سنت الخلفاء الراشدین. د خلفاء راشدین و سنت، خلفاء راشدین دغه څلور دي، او چې کله هغې ته اجماع حاصل شو نو ته بدعت نشي ویلی. سیدنا عمر هغې ته که بدعت وي نو هغه د لغت په انداز وي چې نوې غونده شی ښکاري خو دا سنت دی. سنت په دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو کړی دی، یعنی هغه د بدعت لغوي استعمال کوي او حدیث کې د سنت شرعي استعمال دی. دا بیچارهګان په دې نه پوهېږي، خلقو له دوکه ورکوي دا خو چې بدعت دی. یو کلیپ ماله چا رالیږلی پکې یو بوډا سړی ډېر غوسه دی چې پلانکي راته ووایي د بدعت نیمه ورته ویې چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم و نو ستا پلار پیدا شوی و په هغه ورځو کې. څه مطلب شو؟ ستا پلار هم یو بدعت دی. دا دومره ځانه امي جوړ کړي. هلکه د چا پلار بدعت نه وي. بدعت هغه عملي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو هغې نه یې کړی او نن یو سړی هغې ته دین ووایي او هغه کوي نه ته بدعت وایي. د بدعت تعلق خو دې سره نشته. دا ډېر عجیب خبرې موږ د خلکو نه زده کړې و عمرې دی. دا څه وایي؟ دا 20 رکعات باندې دا عمر رضی الله بیا چې کول شروع کړه جمع شروع کړه کوم مقدار نه معلوم. هغه چې کوم حدیث ته معطا کې د هغې سند کې ضعیف روایت دی، په هغې مقدار نه ثابتېږي. لیکن ښه بهتر طریقه دا ده کوم چې ابن حجر اسقلاني رحمه الله لیکلی ده او هغه د ابن حمام هم رایه ده. موږ خپله شل کوو خو تا دلیل ښه یو که نه چې په دلیل پوه شي. دې کې 8 سنت مؤکد دي. دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په روژه کې پرېښودی او نه به یې په کوژه کې پرېښودی. د سیدہ عائشہ رضی الله عنها د حدیث دغه مطلب دی. او دا باقي نور 12 رکعاته نو ابن حمام وایي چې دا مستحب دي. ولې د صحابه کرامو عمل کې شته دی او صحابه کرامو چې کول د یو بل مخکې کول. که دا بدعت وی نو هغې به ورته ویلي چې دا بدعت دی مه کوئ. په دې حدیثو کې داسې خلک هم وپوښه چې ای به دا لیکل چې تراویح 60 رکعاته کول بدعت دی.
دا خو الباني رحمه الله دی الله وبخي الله هغه نه ډېر کار اخیستی خاص کر د خپلو ملګرو هغه ډېر ښه اصلاح کړی په دې کتاب لیکلی دی مستقل موږ سره شته دی چې تراویح 20 رکعاته بدعت نه دی ګڼ شواهد هغه پیش کړي صحابه کرامو د عمل صحابه کرام د خلفای راشدین په زمانه کې 20 رکعاته کوي وایي ته بدعت نشي ویلی لیکن دا څومره چې مقدار مقرر دی او خلک کوي هغه دې ته 20 واړه ته سنت مؤکد ویل دا دلیل غواړي د ابن حمام تحقیق هم دغه دی چې 8 رکعاته سنت مؤکد دي او دا باقي 12 په دې کې مستحب دي دا ابن حمام رائے ده فتح القدیر کې لیکل ده نو هلته خلک وایي چې دا چونکې شذوذ دی دا قول شاذ دی لہذا دا قابل قبول نه دی قابل قبول دی یا قابل قبول نه دی خو ځان له مسله شو ذوقي څیز شو خو کم سے کم هغه چې کم دلیل پیش کړی نو هغه دلیل وی تاسو نشئ ماتولی د دلیل جواب دلیل سره وکړئ دا هغه رایه ده ابن حجر اسقلانی رحمه الله دا هم لیکلی دي چې اصل کې د صحابه کرامو عمل په دې کې یوازې 20 نه دی بلکې 40 پورې دی ځکه چې د روزو د شپې او ورځې دا د برکت روزي دي د عبادت شپې او ورځې دي په دې وجه د امام مالک مذهب کې 40 رکعات هم شته دا علمي بحث دی دې کې چا دا مسلک رائے نشته دی کم صحاب بیا دا لیکي چې کم صحابه کرام به تلاوت ډېر کو مثلا ټول قرآن به وي په 2 شپې کې یا په 1 شپه کې نو د هغې رکعتونه به کم وو او چې کومو کسانو به قرآن لږ وي نه یې به رکعتونه ډېرول دا ټول ابن حجر لیکلي خلک خو زموږ کتاب نه ګوري که بس یو مسلک جوړ کړي چې دا د احنافو مسلک دی دا شوافیو دی خبره داسې نه ده ټول هم دقه تحقیق کړی دی ټیک دی 20 رکعات د جماعت کې وکړی شي هغې ته هېڅوک بدعت نه وایي الباني رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی دی بدعت نه دی البته په دې دا زور کول چې څوک دی اته ثابتې کړي او زه دا چل کوم او زه داسې چیلنج ورکوم دا کمعقلتوب دی دین کې خلک چیلنجونه نه ورکوي دین کې د دلیل په بنیاد باندې سړی خبره کوي او د دلیل کلکواله او کمزورواله د هغې په بنیاد فیصله کېږي دا چیلنجونو کار نه دی چې دا شی که چا ثابت کړه زه به 1000 روپۍ انعام ورکوم 10,000 به ورکوم دا د ځانه ارباب جوړی کړ دا خو د الله اعلان و چې ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ځان له دا څیز نه دی پکار دی انسان علم ډېر محدود دی اعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة بالعشاء وذلك قبل ان يفشو الاسلام فلم يخرج نبار رونا وتو حتى قال عمر تدې چې سیدنا عمر فرمایل نام النساء والصبيان ماشومان او ښځې ویده شو فخرجا فقال لاهل المسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم بار راووت د جماعت والو له تسلی ورکړه وی فرمایل ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم ما ينتظرها انتظار نه کوم سره د ماسوتن د دې منځ اچا من اهل الارض پزمک والو کې غیرکم ستاسو نه علاوه دا هغې کمال بیان کړه چې ډېر لوی خلق یې خلق وده شوی دی تاسو زما مونځ ته انتظار وکړو په ځمکه باندې بل هېڅ چا د دې مونځ انتظار نه دی کړی نو صحیح وایي نور ځایونو کې مسلمانان نه وو که نه وو مدینه منوره کې چې نبي کریم سلام هجرت کړی بل ځای مسلمانانو نه نو صحیح خبره دې ته وایي ملګرو ته ډاډ ورکول پکار دا دی چې دا وپېژنئ یو ملګری معمولي غوندې کار وکړي نو هغه ته ډاډ ورکول پکار دی قبا هم مدینه ده که بعض ځای خو نه دی نه نه کړی وی خو انتظار وي نه دی کړی چا حدیث کې ودا نه چې چا مونځ نه دی کړی حدیث کې ودا چې
حدیث کې وایي چې ستا نه راوړ څوک انتظار نه کوي دې کې ډاډ ورکول دي مشران له پکار دي دا ډېر شي خلک مونږ ولید هغې ډاډ نه ورکوي کشر لکه کشر یې یو کار وکړه نه پکار دی چې هله داد ورکړي شاباش شاباش تکړه شه اصلاح ورته وښیي کې ډېر شي غلطه وي خو اصلاح وکړي دا داسې وکړه دا داسې وکړه وروسته ورته وښیي د هغې فایده دا وي چې کشران مخکې شي خو که نه یو کشر یو کار شروع کړي مشر پسته کې راوبچي کینه د خر بچیه دا داسې چلو دا صحیح طریقه نه ده کشران هغې کې د قربانۍ جذبه پیدا کول پکار دی لږ خلک دی چې هغې ډاډ ګیره نه ورکوي زما استاد محمد حسین نیلوي رحمت الله تعالی علیه زما احکام دعا چې چاپ شو ګڼ ملګري وو زما هلته امان الله دي نور دو درې کسان سره سید یو کس هغې په مخ کې ما ته ووایي چې زما ټول کتابونه ته واخله دا کتاب ما له راکړه اوس سبا زما علم او سبا زما کار و خو د هغه ډاډګیره نه وه چې ستا کتاب دومره غوره دی چې زه خپل ټول کتابونه به دې قربانوم دا کشرانو کې جذبه پیدا کېږي د محنت دا په ډاډګیره نه باندې کېږي او دا ډېرو مشرانو کې نشته تندې به ګونجي کړي چې دا د خر بجې ولې مخکې کېږي دا مرض هر ځای موجود دی دا حقد دا حسد دا لرې کې مونږ خو یو فیملی یو یو خاندان یو هر ځای چې عالم دی او د دین څه کار کوي ډېر ښه کوي مونږ ته پکار دی چې مونږ هغه له ډاډ ورکړو هغه د هر مسله کې خو چې قرآن ته او سنت ته خلق راولي د دین خدمت کوي ښه کوي اختلاف به وي زموږ ورسره به بعضې اراو کوي هغه اختلاف سره موږ اختلاف ساتو رایې سره په دې باندې کار سمیږي حدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا ابو اسامه عن برید بن عبد الله لیکن مخکې تیر شوی دا حدیث خو جدا الفاظو کې نه صحابي نوم تیر شوی دی عن ابي برده عن ابي موسى ابو موسى اشعري عبد الله بن قيس بن سليم يا سليم قال كنت انا واصحابي الذين قدموا معي في السفينه نزولا في بقيع بطحان دی راغلی لري نه ممکن د هجرت نه راغلی ممکن د چرته کې غزا نه راغلی زه او زما مرګري چې ای راغلی او مدینې ته په کشته کې نزولا زمونږه میلمستیا زمونږه استوګنه په بقیع بطحان کې وه یو ځای د مدینه منوره کې انا و اصحابي او زه او زما مرګري والنبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ہو فکان یتناوب النبی عند صلاة العشاء کل لیلت نفر منه تناوب سے تو وہی نمبر پا نمبر رات لنا ہر شپه با دا بار چې کم خلقو د ماسوتن د مونځ د پارا نمبر په نمبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل ولې شال ځای دی قافله ده سامان خو زیاده نشي پرېښودی غل غدوی سکرانه ونه کی نو نمبر په نمبر براتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فوافقنا النبي صلی الله علیه وسلم انا واصحابي نو عجیبه اتفاق وشو چې زه او زما مرګري رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونږ رالو لیکن وله بعض الشغل دا مخکنه حدیث دی لیکن مفصل دی وله بعض الشغل هغه څه بعض کارونو کې انخته د شپې رالو او هغه حدیث ته کوم چې سیدہ عائشہ فرمایل چې اعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة بالعشاء دا همدغه حدیث هغه بعض شغل کارو د هغه فی بعض امره بعض کارونو کې مشغول دی فاعتم بالصلاة نو مونځ ډېر تیار کې وکړو حتی ابحار اللیلو تلفظ دے ابحار اللیلو سمانا دا اے طلعت نجومہ واشتبکت اصل کے دا باہر مانا دا امتلا ڈکیدل ابحار اللیلو سمانا دا اسمان ڈک شدستورن
اسمان ډک شه د ستورو نه. ابهار اللیل دا مطلب دی چې شپه پخه شوه، د تیارې نه هم شپه ډکه شوه او د سپومۍ د رڼا نه هم شپه ډکه شوه، د ستورو د رڼا نه هم شپه ډکه شوه. نو دا څه ټایم کېږي؟ په بعضې احادیثو کې راځي حتی انتصف اللیل، تر دې چې شپه نیمې ته ورسېده. نیمې شپې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې دی، څه کار کې مشغول دی. کار چاته نه دی معلوم. د سیدہ عائشہ روایت کې دا دی حتی ذهب عامة اللیل، د صحیح مسلم روایت دی، تر دې پورې چې اکثر شپه لاړه. شپه خو د ماښام نه شروع کېږي، ماخوستن نه شروع کېږي. نو که نیمه شپه وي او که اکثر شپه وي یو شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې راووت، ثم خرج النبي صلی الله علیه وسلم فصلى بهم، هغې له جمع لمونځ وکړه. فلما قضا صلاته قال لمن حضره، کله چې مونځ پوره کړو. قضا څه معنا؟ یو د پښتو قضا دی که نه، سوچ هم کړی دی دا په هغې الفاظو کې دی لکه قضا نحبه وڅه معنی؟ پوره یې کړو. قضا لفظي معنی سره پوره کول، او پښتو کې قضا څه ته وایي؟ مونځ درنه قضا شه. چې دوباره وکړي مونځ قضا وکړم که د وخت وکړم که نه. نو اوس که ته خشک دماغ یې ته به وایې چې زه مړه خپل کار کوه، دا مه وایه مونځ وکړه بس. عوام نه پوهېږي په دې خبرو، په قضا په څه پوهېږي، په وخت څه پوهېږي. په دې هم نه پوهېږي چې قضا عربي لفظ دی، پښتو کې دا معنی ده، اردو کې دې لپاره استعمالېږي او قرآن کې په دې معنی راځي. عوامو باندې محنت وکړئ، اتراویه مه د ځان نه. فلما قضا صلاته، کله چې مونځ ادا کړ، مونځ یې وکړو. قال لمن حضره، څوک چې حاضر و هغې ته وفرمایل علی رسلکم ابشروا، لږ صبر وکړئ، علی رسلکم، لږ صبر وکړئ. ابشروا، خوشحاله اوسئ، برکت دي ستاسو دپاره، بشارت دي ستاسو دپاره، زیر دي ستاسو دپاره. ان من نعمت الله علیکم، دا الله په نعمتونو کې یو نعمت په تاسو دا دی انه لیس احد من الناس، چې نشته دی یو تن په خلکو کې یصلي هذه الساعه، چې په دې ټایم کې د ماسخوتن منځو کې غیرکم سوا ستاسو نه. خوش قسمته خلک یې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاله ډاډ ګیرنه ورکوي نه واړه خلک نه وي، او د هغې دپاره دا شرف کافي دی چې هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې ودرېږي. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقالوا آمین. دا هغه شرافت دی د صحابه. خلک په قرآن نه پوهېږي، ناسې او ته به ورته وایي. دومره مرتبه د چا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي هغې پې آمین وایي په مونځ کې. دا خوشخبري د هغې دپاره. ابشروا ان من نعمت الله علیکم انه لیس احد من الناس یصلي هذه الساعه غیرکم، ستاسو نه علاوه بل څوک نشته چې دې ټایم کې ولاړي یو تاسې قسمه مونځ یې کړي. ما صلی هذه الساعه احد غیرکم، یہ دا فرمایلو چې ما صلی هذه الساعه، دې ټایم کې مونځ نه دی کړی یو تن سوا ستاسو نه. لا یدري ایو الکلمتین قالا، پته نه لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوو جملو کې کومې جملې ویلې. زموږ عالمان خطې استان خلاص کړي که نه، حدیث به وایي صحیح حدیث، نه یې پسې به وایي او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. دې کې هم شک دی. تحریف القرآن بالقرآن دی. صحابي دا جملې هغه ځای کې وایي چې هغه ته شک وي، الفاظ ته یېري چې داسې ویلو که دی ویلو. نو دې کې د احتیاط پته مو لګېده که چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تابعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الفاظو څومره سختۍ سره اتباع کوي. که یو ځای کې اختلاف راغی نو که دا زما او ستا په شان خلک وي نو هغه به یې پټ کړی وی،
لیکن صحابه کرام دا نه پټي داسې ویلي یې داسې فرمایلي. قال ابو موسی سیدنا ابو موسی فرمایي مونږ خو بارو لیکن فرجعنا مونږ چې واپس راتلو ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مونږ ډېر خوشحاله شو پای خبرو چې کوي مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې. پکار دی چې عالمان مشران لیډران سرداران خپلو کشرانو سره کله کله دوه څلور خبرې هم کوي، د نرمۍ خبرې کوي، د شفقت خبرې کوي. ما یو ځل دارالعلوم کې یو تقریر مختصر نما ویل چې په شفقار دی مشرانو له چې هغه د کشرانو د بلبلې تپوس هم کوي یا با عمر ما فعل النغیر. شیخ صاحب دې پورې خاندلو چې دا کمې شته نه مونږ کې ما دا کمې نه دی پکار دارې چې یو کشر سکارو کې ناغله ډاډ ورکړي شي هغه ته تکلیف پیښ شي چې دا غي تپوس وکړي شي کم سے کم دا یې فایده بدای چې د کشرانو بعد خپل مشرانو سره محبت دا دین زمونږ چلیږي په دی باندې چې کله زمونږ په کور کې د خاندان نسبت نه وي د خاندان سره تعلق نه وي. یورپ ته وګوره یورپ کې خانداني سوچته نه پلار څوک پیژني خپل هلته مور پیژني رور پیژني تره ماما هېڅ څوک نه پیژني. نو دارنګې د هغې شاګردان خپل استادان نه پیژني د هغې ابتري په دې راغلی ده. اقبال چې ورته ویلي چې تمہاری تہذیب خود آپ خودکشي کرے گی ستا چې کوم تهذیب جوړوی دا په خپله خودکشي کوي. نو د شاګرد او د استاد منځ کې یو واسطه یو تعلق دی. پکار دا چې دی دا بار ماحول هم سم ساتي. زمونږ د اسلام بنیاد په دوو څیزونو شو. یو د کور ماحول له خاندانی ماحول هغه هم صاف سوتره ساتل پکار دی چې که مور بیماره شي چې لور هغې سره کېناستی شي لور پیژني خپله مور زوی ورسره کېناستی شي که پلار بیمار شي نو چې ښځه یي هغه ورسره کښېني او بهر کې بالفرض ضرورت پیښ شو چا شاګرد ته چا استاذ ته نو چې هغه همره مینه محبت وي کوم چې قرآن و حدیث کې معلوم دی نو زموږ ژوند بس هم تېرېږي. او که نه انسان هغه ته تنهایۍ شکار کوي نو زما په خیال د دې نه سوا مرګ بل نشته. څوک چې تنهایۍ شکار که نو هغه به ته د اسرائیل د راتلو ضرورت نشته دی به انشاءالله ډېر ژر مړ شي. نو بار کې د حدیثونو کې دا کم چې تاسو وایئ په دې کې د عباداتو نه علاوه دا ادبي تهذیبي ثقافتي اخلاق او آداب هم دي. د دې هم پکې خیال ساتئ. اقول قولي هذا استغفر الله.